یو صحابي مبارکی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاره کې ولې د بلاره روان د سرو زرو غوته یې غوته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شیان دما د امت د سړو لپاره ناروا حرام د خلکو لپاره جایز دی یو د ورېخم جامه اغوستل ورېخم استعمال د سړي لپاره ناروا حرام ځکه دا د جنتي جامه ده کله چې مسلمانان جنت ته داخل سي الله رب العزت د ورېخم جامې راوړي یو د سړي د مسلمان لپاره د سرو زرو کنګړ یا د سرو زرو هغه زیور استعمالول دا دو شیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایي دما د امت سړي به نه استعمالوي دا حرام په جنت کې الله رب العزت دا نعمت ورکړي د سرو زرو هغه زیورات هم الله رب العزت مسلمان سے جنت ته داخل سي هغه ورکړي او د ورېخم جامې هم الله رب العزت په جنت کې جنتیانو ته تیاری کړی هغه ورکړي نو دا د جنت لباس ده مسلمان به په دنیا کې نه استعمالوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ولې در روان په کوټه باندې د سرو زرو هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ما ته د تاره د ګوتام کوي یا رسول الله خود خنست سره ایمان نه راوړ نبی علیہ السلام سے لاس وکړه د سرو زرو غوتو په کوټه کړي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې دا غوته د تاره لپاره ناجایز ده وہ اصطلاح غرزار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ بل صحابي راځي دته مشوره ورکړي چې وګوته ولې راخیسته او خپل بیبي ته ولې وړي وګوته ولې راخیسته او خرڅګړي ولې بازار کې خپل اهل او عیال باندې نامو نفقه اخیسته دا صحابي ورته فرمایي چې زه هغه شی څوړ راوخم چې د ما پیغمبر د ما د وته نه وایي ستا غرزار دما زمین دما ایمان دا خبره نه برداشت کوي چې دما پیغمبر دی یو شی دی باندې لاس نه وباسي ما دې یو کار نه باندې کې او بیا د زور سم هغه کار دی عمل کوي دما ایمان دا خبره اجازه نه راکوي نو محترم د رجال ذریعہ د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل